د سعودي عرب د قانون مطابق که ستاسو په موبایل کې دا درې سیزونه ونیولی شي نو په تاسو باندې 50,000 ریاله جرمانه 3 کاله قید چې دی دا په تاسو باندې خطا شي. نو ستاسو په رشته دارو کې به یا څوک په سعودي عرب کې یا په یار دوست به په سعودي عرب کې نو دا ویډیو چې دی دا د هغو سره لازم شیر کوئ داسې نه چې سبا ورځې هغو ته د دې د وجې نه غټ نقصان چې دی دا میلاو شي او دا به د نورو عربو کې تاسو له هم خیال کول پکار دي که دا ستاسو سره په موبایل کې نو هلته هم تاسو ته مشکل چې دا د دې د وجې نه جوړېدی شي. نو سعودي عرب یو نوی قانون جوړ کړی دی دا نوی قانون یې د دې د وجې نه جوړ کړی دی چې هلته کې هغو خپل ملک چې دی دا د غلطو خلکو نه صفا کړي. نو هغو دا ویلي دي که ستاسو موبایل ستاسو نه هر یو سیکورټۍ والا په لاس کې واغستو ستاسو د اجازت نه بغیر چې دی هغه ستاسو موبایل کتی شي. لکه اوس یو سیکورټي یا پولیس یا پوجي یا هر یو کس شو او هغه ستاسو نه موبایل واغستلو نو ستاسو د اجازت نه چې دی بغیر کتی شي بغیر کتی شي نو که په هغې کې ورته دا 3 شیزونه میلاو شو نو په تاسو باندې دغه سزا چې دی دا خطا شي. اول نمبر چې کله ستاسو نه موبایل واغستو او هغه ستا ګیلري کولاو کړه او په هغې کې په هاش ویډیو وه لکه په هاش ویډیو ستاسو په ګیلري کې وه نو په تاسو باندې دغه سزا خطا شي. نو که ستاسو سره په هاش ویډیوګانې په ګیلري کې نو خپل ګیلري چې دا صفا ساتئ ځکه د هغو له طرفه چې دغه وینا شوې ده که ستاسو سره په موبایل کې په هاش ویډیوګانې او ګیلري کې دننه وي نو لکه په تاسو باندې هم دغه سزا خطا شي. دویم نمبر دا که ستاسو سره موبایل او په موبایل کې دننه په دغه ګیلري کې یا په هر ځای کې یا په واتساپ کې مثلا یا په واتساپ کې تاسو میسج کړئ یا یو هسې میسج کړئ دغه شانتي یا تاسو د دې لپاره بار بار سرچ کوئ او هغه د نشې څیزونه د نشې څیزونه مطلب دا لکه څنګه شراب شو دغه شانتي چرس شو داسې پوډر شو قسمه قسم څیزونه شو دغه ستاسو سره په دغه کې په موبایل کې د سر تصویرانو یا د دې په باره کې تاسو سرچ وکړو نو په تاسو باندې هم دغه سزا چې دا خطا شي 3 کاله قید او 50,000 ریاله چې دا جرمانه دا په تاسو باندې ختم شي. دغه شانتي دریم نمبر که دریم نمبر تاسو سره اکثر دا ډېر کسان چې دی هغه دا غلطي کوي اکثر یا رور یا پلار یا دغه شانتي پلار چې دی د زوی اکاونټ چې دی هغه د ځان سره په موبایل کې کولاو کړی یا د پلار موبایل چې دی زوی کولاو کړی یا د زوی موبایل چې د پلار یا رونه یې هغو د یو بل اکاونټ چې دی دا کولاو کړی هغه وایي چې دا اکاونټ زموږ سره محفوظ یا زما سره په موبایل کې یا مې د رور سره په موبایل کې نو که دغه شانتي اکاونټونه تاسو کولاو کړي او د هغه اکاونټ دغه ته نه مالک ته نه لکه مثلا د بینک اکاونټ ستا په نوم باندې نه او هغه د بل کس په نوم باندې او هغه ستا په موبایل کې کولاو ولیدلی شو نو دغه سزا او دغه چې دغه چې دی دا جرمانه دا په تا باندې هم لګېدی شي د سره وجې نه هغه به چې دی فراډ کوي پردی اکاونټ چې دی په موبایل کې کولاو کړی دی ځکه چې د دې د سره حق نه جوړېږي چې یا ته د پلار کولاو کوي یا د رور کولاو کوي یا د بل کس چې دی هغه ته کولاو کوي نو که دا 3 شیزونه ستاسو سره په موبایل کې وموندلی شو نو په تاسو باندې 3 کاله قید او 50,000 ریاله چې دا جرمانه لګېدی شي. دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ که ستاسو رشته دار څوک وي چې هغو ته هم دا ویډیو ورسي.